ځکه زمونږ ذهن کې کله کله دا خبر راځي چې دا دینی مدرسې دومره ګڼې دي منګورو کو سبا باندې بورډ لګېدلی د مدرسې او په هر جماعت کې د مدرسې کلاس لګېدلی د ماشومانو اوازونه راځي نو دې مدرسو په دنیا کې څه کردار دی او دې موږ له سره کړل زما عزتمندو څومره چې مدارس یو اهم څیز دی او څومره یو اعلی څیز دی دومره تی زیات کر موږ غافل یو د دې د اهمیت نه دا خبره ذهن کې یاد ساتئ که دا مدارس اهم نه وي د انسان دپاره نو څنګه چې دنیا ته الله تعالی اسلام راولېږو هم په حق ورځ باندې دا دینی مدرسه هم ولګېده تاسو بار بار د خپلو علماو نه اورېدلي چې نبی علیه الصلاة والسلام لا نبوت الله پاک نه ورکړی پیغمبرۍ نه مخکې چې رسول الله مبارک له الله کله نبوت ورکولو غوښتل نو نبی علیه الصلاة والسلام به رښتینو خوبونه لیدل بخاري شریف ابتدایي باب کې او بیا به نبی علیه الصلاة والسلام یو غار چې هغې غار ته به ته هغې ته غار حرا وې په هغې غار کې به رسول الله مبارک عبادت کو یو فرشته راله او هغه فرشتې چې کله نبی علیه الصلاة والسلام له د قرآن اولني آیتونه ورکړل اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا د قرآن ابتدایي آیتونه الله تعالی نازل کړل د دغه ځای نه د وحی سلسله هم جاري شوه الله دین دنیا ته راولېږه د اسلام سلسله شروع شوه او د هغه ځای نه د مدرسې ابتدا مو شوه مدرسه وړه مدرسه وه څنګه چې قرآن راغی اولني آیتونه نازل شول ورسره مدرسه هم ولګېده او وړوکې مدرسه چې انسان په ولاړې په هغې کې پوره ودرېدی هم نشي غار حرا د انسان سر بره لګي او شاګرد یو دی نبی علیه الصلاة والسلام استاذ د هغه یو حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام او د الله په حکم او اذن سره دغه ځای مدرسه کولاوه شوه نو څومره چې اسلام د اسلام تاریخ ته هم هغه مقدارې د مدرسې تاریخ هم دی د هغې نه دېخوا ورو ورو مدرسې چې دی نو دا شروع شوې نو زموږ دا مدرسه دا دلته که په ډاګي کې ده خو دا شاخ د هغې غار حرا د مدرسې دی د دنیا په کوم یو ګوټ کې چې مدرسه ده نو دا د هغې نبي علیه الصلاة والسلام د هغې وړې مدرسې شاخونه دي نو د کم دور نه چې د اسلام تاریخ شروع شوی هم د هغه دور نه دا مدرسه شروع شوې ده او بیا ذهن کې دومره خبره یاد ساتل پکار دي چې اسلام او دینی مدرسه را یو بل سره لازم او ملزوم شی دی کوم ځای چې اسلام یې هلته به مدرسه ومي او کوم ځای چې مدرسې هلته به اسلام ومي که یو ځای کې مدرسه ده او هلته اسلام نه دی لکه کفري ممالکو کې هغه برای نام مدرسه ده او کوم ځای اسلام شته مسلماني شته خو هلته مدرسه نشته نو هغې ته برای نام مسلمان ویلی شي هغه د اسلام نه نور دننه نه خبر چې اسلام کې دننه سري او بیا که تاسو د اسلام د تاریخ نه لږ غونته کې شاته لاړ شئ او د انسان تاریخ مطالعه کوي چې انسان د کم دور نه شروع شوی نو موږ به داسې وایو چې د کم دور نه انسان وجود ته راغلی د هغې دور نه مدرسو وجود ته راغلی ځکه د ټولو نه اولنی انسان چې الله پیدا کړو په جنت کې د خپل قدرت په لاسونو باندې نو هغه وړومبی انسان حضرت آدم علیه الصلاة والسلام او بیا آدم علیه الصلاة والسلام چې د کوم وخت نه پیدا شو نو الله قرآن کې وفرمیل وعلم آدم الاسماء كلها الله تعالی آدم علیه الصلاة والسلام لا علم الاسماء ورکړ هر یو سي نوم ورله وخو او د هغې مقاصد او فواید ورته وښول د هغې خصوصیات ورته وښول چې ته به دنیا ته ځې دې ته ګټه وایي د دې نه به څه کار هلې دې ته شګه وایي دې ته لرګی وایي د هر یو سي نوم حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ته وښو مدرسه څه شي ته ویلی شي کوم ځای کې چې تعلیم ورکړی کېږي نو هغې ته مدرسه وایي نو موږ به دا ووایو چې د اسلام د تاریخ نه مخکې وګوره لږ مخکې لاړ شه د انسان تاریخ وګوره په کوم ځای نه چې انسان پیدا شوی دی په هغه ځای کې الله تعالی د آدم علیه الصلاة والسلام دپاره مدرسه هم کوله وکړه چې کوم ځای کې الله تعالی تعلیم یعنی علم الاسماء آدم علیه الصلاة والسلام له ورکړل هغه د آدم علیه الصلاة والسلام دپاره درسګاه او د هغه دپاره مدرسه وه نو د هغه دور نه دا مدارس را روان دي
د دې نه پته ولګېده چې دا د انسان دپاره د انسان دپاره یو اهم څیز دی، یوازې د مسلمان دپاره نه. که چېرته کې دا مدرسې څه اهمیت نه لرلې نو دا به د انسان د وجود سره دی له الله تعالی وجود چې کوم دی نو دا نه ورکو. خو دا په معاشره کې یو اهم کردار چې کوم دی نو دا لري دا مدرسه. په دې وجې یو څو خبرې کومه چې دا مدرسه موږ له څه راکوي او بیا یې کومو ماشومانو چې ختمونه وکړل دې موږ له څه وګټل، معاشرې له یې څه وګټل، والدینو له یې څه وګټل، دې باندې یو څو خبرې کوم بیا خبره ختمومه. مدرسې یو اهم کردار په معاشره کې لري. دې دیني مدارسو دې هغه علوم چې د اسمان نه الله تعالی ځمکې طرف ته را نازل کړي هغه علوم دې دیني مدرسو دا محفوظ کړي دي. خدا نه خواسته کرا دینی مدرسې دا په ځمکه باندې موجود نه وي. نن به تا احادیث مبارکه کم ځای زده کول، ځکه دا احادیث مبارکه بازار کې نه خرڅېږي. د هغې اشیاو په شان کم چې د خوراک څښاک اشیا دي. نن که تا قرآن زده کولی نو تا ته به کم ځای میلاوېدو. نن چې یو انسان دا وایي زه احادیث مبارکه زده کوم یا قرآن زده کوم او د قرآن په تفسیر باندې ځان پوهومه نو دی کم طرف ته زیری دوکاندار لځي، د کریانې دکان ته نه ورځي زما قرآن او حدیث پکار دی، نه دی د پټرولو پمپ طرف ته ورځي، نه دی اسپتال طرف ته ورځي او نه چې کوم دی یو سکول طرف ته ورځي. هر یو انسان پرې باندې پوه دی که زه قرآن زده کوم یا احادیث مبارکه زده کوم نو دی ډایرکټ د مدرسې ګیټ ته ځان وررسوي، دی د علماو خوا لځي. د دې نه پته ولګېده چې هغه آسماني علوم چې الله تعالی 1400 کاله مخکې نازل کړو هغه د دیني مدرسو د خپل ځان سره بالکل محفوظ کړي دي. نن که تا ته د قرآن درس پکاري نه ته دیني مدرسې ته ځې، تا ته که چېرته کې احادیث مبارکه پکاري نه هغه په دې مدرسه کې محفوظ دي، تا هلته ځې. تا ته که فقه پکاري نو ته مدرسې ته به ځان رسې. تا ته که د دې د زده کړې لپاره هغه فنون پکاري نو ته ډایرکټ ځان مدرسې ته وررسې. د دې نه معلومه دا شوه چې دا دیني مدرسې دا په معاشره کې څومره لوی کردار لري چې دی هغه تمام علوم دننه محفوظ کړي دي او کم یو انسان ته ضرورت نو دی مدرسې ته ځان رسوي د هغه ځای نه علوم چې دی نو دا رالي. او بیا د دې نه اخوا یو اهم کردار د دې دیني مدرسو زموږ په معاشره کې سره یوازې علوم محفوظ کول نه، چېرې دې علوم محفوظ کړي دي. اوس په ستاسو ذهن ته را خبر راځي چې د دې مدرسې نه علاوه موږ ته یو ځای معلوم دی را تمام علوم هلته هم محفوظ دي. موږ ورالو مکتبې ته او کتابخانې ته، هغې کې موږ ته قرآن هم په نظر باندې راغی، هغې کې احادیث مبارکو کتابونه هم موجودو، د فقه او د فنونو کتابونه ټول لایبررۍ کې هلته موجودو نو دی خو هلته کې هم محفوظ کړي دي. موږ مدرسې محفوظ هم کړل، مدرسې دنیا ته چې نو دا خواره هم کړل. د لرې لرې نه طلبا راځي مدرسو ته. ستاسو دې مدرسه کې نن الحمدلله د قرآن ناظري هم وشي، د قرآن حفظونه هم وشل، دا به ځینو نورو خلکو طرف ته ورخورئ. نو دیني مدرسو علوم اسماني محفوظ هم کړل، د هغې سره سره چې کوم دی دنیا ته خواره هم کړل. دلته ماشومان راشي قرآن زده کړي، دلته احادیث مبارکه زده کړي، دې دیني مدرسو کې فقه زده کړي کم ته چې د هر یو مسلمان ضرورت دی، د هر یو انسان هغې ته ضرورت دی. او بیا تاسو له د امامانو په شکل کې درکړي. نن ستاسو جماعتونو کې چې ائمه حضرات دي تاسو سره جمعې په ورځ باندې هغه د وخت مطابق خبرې کوي. قربانۍ په ټیم کې تاسو سره قربانۍ په مسایلو اصولو پوهئ، روژې په دور کې تاسو چې دی د روژې په مسایلو باندې پوهئ، هر یو دور کې تاسو رهنمایي کوي. نو هغه علما تاسو له چا درکړي، هغه امامان تاسو له چا درکړي، هغه د دیني مدرسو پیداوار دی او بیا ستاسو محلو ته تقسیم کړي دي او بیا هر یو عالم لګیا دی خپل خپل محلې اصلاح کوي. څومره ښکلې منظم طریقې سره د مدرسو بهر علوم چې دی نو دا خلکو ته سپلای کړل. نه یوازې علوم محفوظ کول نه بلکې د محفوظ کولو سره سره بهر علوم چې دی نو دا خواره شول. او بیا یو اهم کردار د دیني مدرسو دا وورئ چې د مدرسو هغه ځینو ته علوم ورسول. کم ځای ته چې حکومت سکولونه ګورئ نه دي ورسولي، کم ځای ته چې تاسو ورشئ د غرونو سرونه وئ داسې شاړ دیهات پئ هلته به تپوس د ماشوم نه وکړې سکول له کم ځای ته ځې دی به ډېر لرې مزل کوي، دی وایي زه یو طرف ته 50 او 100 روپۍ کرایه لګومه هغه ځایونو ته ځان سکول ته وررسومه. ډېر ماشومان د لرې سفر د وجې نه هلته کې د سکول نه محرومه شي. خو که ته هلته ورشي جومات کې به یو عالم لګیا وي، هغه عالم نه به چاپېره ماشومان بچي تاوي او هغه عالم به هغې ماشومانو بچو له د قرآن او د حدیث دا درس چې دی نو دا ورکوي. نن به تاسو ته دنیا کې راسې ډېر ځایونه معلوم شي
چې هلته کې به حکومت خپل سہولیات نه ورسولي، نه به هلته کې سکولي، نه به هلته اسپتالي، نه به هلته روډ تړی، خدا عالم او قاري هغه ځای ته ځان ورسولی. هلته په یو بیټک کې که جومات نه یو دیره کې یا په یو دکان کې ډېر ځایونو کې موږ ولیدل، یا که جومات نو هلته کې ناست او ماشومان ترې راتاوي د دغه قرآن او د حدیث او د فقه درس چې کوم دی نو هغه ماشومانو له ورکوي. نو اهم کردار دا چې دې دیني مدرسو علوم دا د غرونو سرونو ته ورسول، د غرونو په سرونو کې علما پیدا کړل. نن الحمدلله تاسو ته به داسې جومات په نظر باندې رانشي چې هلته کې جومات یو، هلته کې عالم نه، هلته کې امام چې دی نو دا نه بلکل شاټي. هلته داسې ځایونه موږ ته په نظر باندې راغلي دي چې هلته علما موجود دي، خو هلته کې جومات نشته. خو داسې ځای موږ نن ته په نظر باندې رانغی چې هلته د جومات یو، هلته د عالم او امام چې دی نو دا نه پیدا کی. الحمدلله د دې دیني مدرسو کردار دی. کومه مدرسه او جامعه کې چې نن تاسو ناسئ دا د دې کردار دی. او بیا د ټولو نه اهم او لوی کردار تاسو وګورئ، لوی کردار وګورئ. یوازې اسلامی معاشرې لنا بلکې پوره دنیا کې یوازې خپل ملک لنا بلکې تمامو ممالکو دپاره دا مدرسې لویه د خیر ذریعه ده. برطانیې نه چې کوم دی وزیر خارجه دا زموږ وفاق المدارس عربیه پاکستان دغه دفتر ته ورغی. هلته کې د وفاق ناظم اعلی قاری حنیف جالندری صاحب دی چې وایي زما سره ملاقات شو، منګه خبرې اترې کولې په دې دیني جامعات او مدارسو باندې. قاری صاحب وایي ما راغې سړي نه یو څو تپوسونه وکړل او بیا مې ورته یو دوه هم خبرې مخکې کېښودې. ما ته وی د دې مدرسو کردار پر ملک پاکستان کې سره، ما په ملک پاکستان کې د دې کردار یوازې مه تپوسه، د دې کردار ستا په برطانیه کې هم تا ته معلوم دی وی هغه څنګه. ما هلته کې مسلمانان شته وی او شته، د هغه ځای باشنده دي که د بهر نه درغلي، د هغه ځای خپل باشنده کسان دي. خدا راته ووایه چې یو مسلمان ستا په برطانیه کې اوسېږي، ستا د حکومت دا فرض دی که نه دي چې هغه له اسلامي تعلیم ورکي، هغه له اسلامي تعلیم ورکول، هغه ته دینی درسګاونه مهیا کول، ځکه هغه ستا د ملک شهري دی، ستا د ملک باشنده دی، د هغه ځای چې کوم دی نو پیدایشي سړی دی، هغه له د اسلام مطابق مواد ورکول، مواد فراخه کول، داسې دینی درسګاونه ورکول دا د حکومت فرایض دی او که نه دی؟ بالکل دی. خداره تو ستا د برطانیې حکومت هلته مدرسه جوړه کړې وې نه، چلته اسلامی کتابونه هغو ته مهیا کړي نه، د اسلام مطابق هغو ته څه هم چې کوم دی د ضرورت خبرې فراهم کړي دی وې نه. هلته کې څوک مدرسې چلی ستا په برطانیه کې؟ موږ دلته کې د خپلو کتابونو چې کوم دی انګلیش کې ترجمه کړې ده او هلته موږ سپلای کړي دي، زموږ دیني مدرسې هلته موجود دي. هلته په مدرسه کې که تا ته استاذ په نظر باندې راځي، هغه پاکستان نه درغلی، هغه د هندوستان نه درغلی، هغه به د بنګلادیش اوسېدونکی، نن دا راته ووایه چې ستا هلته په ملک کې د مسلمانانو هغه لویه مجمع هغې ته چې کوم اسلامي هغه مواد مهیا کوي نو زموږ علما یې مهیا کوي. دا ستا د ملک سره څومره ښه وکړل؟ وی بالکل دا یې ښه وکړل. او یو اهمه خبره مې ورته بله وکړه، هغه خبره ده چې نن زما سلیبس وګوره، زما د پاکستان نه کتاب والا، زما که دلته قرآن تفسیر دی، زما که احادیث مبارکه دي، زما د کتاب فقه ته وګوره، زما فنون وګوره، هغې کلاس نه یو کتاب راواله او د دې کلاس نه یو کتاب راواله. کتابونه وګوره، دلته چې کومه تشریح کېږي د قرآن دا به ستا هلته په برطانیه کې هم کېږي. دلته چې ما ته کم تفسیر پروت دی د هغې نه زه طلباو ته سبق ویم د قرآن تشریح کوم، هغه تفسیر ستا په برطانیې په مدرسه کې هم پړاویږي. دلته چې د حدیثو کم کتاب بخاري دی او به بخاري هلته هم دی، ترمذي او مسلم شریف هلته هم دی. دلته چې د فقه کم کتابونه دي هغه هلته هم دي، په یو سلیبس دی بالکل د دې ځای او د هغه ځای بالکل یو شان دی، یو خاص په هغې کې رد و بدل نشته. دا راته وایي چې هغه سلیبس دلته زه پړاومه نو دې ته تاسو انتها پسندي وایي، تاسو وایي چې دا سلیبس چې کوم دی پړاوئ دا دهشتګر پیدا کوي او ستا برطانیه کې هم به هغه سلیبس پړاویږي، هلته کې دهشتګردي نه پیدا کوي بلکې هغې ته تاسو خوشحاله چې زموږ معاشره کې امن راولي، د غلو تعداد کمی، دغه شانتې نقصاندې خلک چې کم دی نو کمی. د دې نه معلومه دا شوه چې تاسو په دې خبره باندې پوهئ چې نه دا سلیبس غلط دی، نه دا دیني مدرسه غلط ده، صرف شاته او بله وجه ده چې تاسو د اسلامي ممالکو خلاف یئ او د اسلام چې کم دی نو دشمنان یئ. بهر کیف خبره ما دې پورې کوله چې دا دیني مدرسې مکمل د دنیا لپاره چې کم دی دا الله یو رحمت دی. کم ځای کې چې کله ډاکې زیاتې کېږي
د دینی مدرسو داسې خلق پیدا کړل چې هغه معاشره کې چې کم دی نو دین خوري، خلق د هغې نه منع کوي، خلق د قتلونو نه چې کم دی نو دا منع کوي. او بیا د ټولو نه لوی او اهم کردار د دینی مدرسو چې دی نو هغه دا دی چې تاسو وګورئ دنیا کې خلق چې کم دی قوم پرستۍ تباه کړل، دنیا کې خلق قوم پرستۍ تباه کړل. بعضې خلق چې کم دی نو اقوام دا لساني اقوام دي، دا جبره زما دا جبره، بعضې چې کم دی نو جغرافي اقوام دي، دی د دې صوبې اوسېدونکی دی، زه د دې صوبې اوسېدونکی یم. د یو بل سره تعصب، تاسو لاړ شئ زموږ دیني مدارسو لویو جامعاتو ته ورشئ، کراچۍ ته لوی جامعې ته ورشئ، یا چې کم دی نو بل ځای ته ورشئ لویو جامعات هلته الته یو سوري د لاندې یو کلاس کې چې کم دی تا ته به په یو ټیم باندې پنجابي هم په نظر راشي، تا ته به پښتون هم په نظر باندې راشي، الته به تا ته بلوچي هم په نظر راشي، الته به تا د سیندي هم په نظر باندې راشي. او څومره کسان چې د یو شان ژبه د بل شان ژبه د بل چې کم دی نو ژبه د بل نه بدله او بیا په یو کلاس کې یو استاذ ته ناسي او د یو بل سره هغه د خود او د رورولۍ او باچارۍ چې کم دی نو کردار کوي. بیا به تاسو دیني مدرسې کې چېرته را خبرې نه اورېدلي چې په دغه دیني مدرسه کې چې کم دی دا مختلف تنظیمونه جوړ شول، هلته کې یو بل په چړو باندې ول، زمونږ عصري دارو کې راسې ډېر زیات کېږي، هلته یو بل په چاکوانو باندې ول. ایس کله به تا ته هم دا شکایت د دیني مدرسې نه رانشي. هغه قومي وحدت چې کم دی نو دنیا ته دا دیني مدرسو مخکې ورپېښ کړو، دا د دې دیني مدرسو کردار دی. او بیا د ټولو نه اهم کردار ده چې دې دیني مدرسو هغه مساوات هم راوستل چې دلته دیني مدرسه کې غریب او امیر دا نه چلیږي، بلکې غریب هم یو شان په چټای ناست دی، امیر هم یو شان په چټای باندې ناست دی. کله چې ته بهر په ګیټ باندې رالې دلته کې 50 ماشومان ناست دي، په دې 50 ماشومانو کې به بعضې ماشومان هغه تا د په نظر باندې راځي دا به د معاشرې د امیر ترین اشخاصو بچي، بعضې به راسي چې دا به یو غریب سړي چې کم دی نو دا بچي، خو ته به پېژنې نه چې دې کې د امیر بچی کم یو دی، دې کې د غریب بچی کم یو دی، تر څو پورې تا د هغه نه تپوس نه کړی چې بچی ستا د پلار نوم سره او تره کم ځای. دې دیني مدرسو راسې مساوات راوستل، یو د امیر بچی هغه هم په دغه چټای ناست دی، د مالدار بچی هغه هم په چټای ناست دی، د غریب بچی هم په چټای باندې ناست دی. ها عصري دارو کې مونږ راسې ولیدل چې د امیر بچی په کم سکول او کالج کې تعلیم حاصلوي، نه د غریب بچی د هغې ګیټ ته چې کم دی نو په وړېدلو سترګو باندې کتلی هم نشي، هغې ته دننه د چکر لګولو هغه تصور او سوچ هم نشي کولی. د امیر د بچو دپاره یو ځای، دغه شانتې د غریب د بچو دپاره بل ځای، هغه ادارې چې په ځمکه او په خاورو باندې ناست دي، خاورو کې لړلي، پرامرې په سطحه باندې یو استاد یا دو استادان هغو ته مهیا شوي چې دا د غرباو بچي دلته سبق وایي. دیني مدرسو الحمدلله هغه مساوات راوستل، هغه مساوات چې په دې کې امیر او غریب چې کم دی دا بالکل یو شان دي کړل، مساوي کړل. یو استاد ناست دی، یو چټایي او پوړ پروت دی، هم یو شان دي چې کم دی نو دا اداره ده. الحمدلله ما په دې باندې خبر راغستې وه چې دا دیني مدرسې د انسانیت لپاره یو اهم کردار ادا کوي، ځکه دا موږ له بنیادي علوم راکوي، هغه بنیادي علوم موږ له راکوي کم چې د آدم علیه السلام سره الله پیدا کړو. ګوره د انسان دپاره علوم حاصلول دا یو بنیادي څیز دی، او علوم دلته موږ له دا جامعات او دا مدارس شی ادا راکوي، ځکه د انسان دپاره علوم زده کول دا اهم څیز دی. ما د آدم علیه السلام واقعه تاسو ته بیان کړه، کله چې حضرت آدم علیه السلام الله په جنت کې چې د خپل قدرت په لاسونو باندې پیدا کړ، آدم علیه السلام لا الله علوم هم ورکړل، حضرت آدم علیه السلام لا الله سکونت هم ورکړو د اوسېدو ځای، او حضرت آدم علیه السلام لا الله رزق هم ورکړ. و دې درېواړو ته تاسو وګورئ چې د ټولو نه اول څیز آدم علیه السلام د پیدا کېدو سره الله څه شی ورکړ؟ د ټولو نه اول وعلم آدم الاسماء كلها، الله تعالی علم الاسماء ورکړ. د ټولو نه اول د هغې نه پس چې کله آدم علیه السلام علم زده کړو نو الله ورته وفرمیل اسکن انت وزوجک الجنه، وسته پرې جنت کې تا او ستا بیبي دلته اوسېږئ. د علم نه پس سکونت خبر راله، او بیا فکلا منها رغدا حیث شئتما، د دې جنت نه خوراک کوئ، فراخه خوراک کوم ځای ستاسو خوښئ. د هغې نه پس د رزق مسله چې نو حل شوه، نو پته ولګېده چې د آدم علیه السلام د پیدا کېدو سره الله اول سره چې کم دی دل علوم ورکړل، نو دا علوم یو بنیادي څیز دی. او بیا د دین اخوا دې خبرې ته لږ سوچ او فکر وکئ، ستاسو ذهن ته به دا خبر راځي چې د انسانیت لپاره علوم بنیادي څیز دی. کم علوم چې دا دیني مدرسې موږ له راکوي مهیا کوي،
هغه علوم بنیادی دي. خدا خو آدم علیه السلام له الله ولني بنیادی علوم ورکړل. وس د آدم علیه السلام اولاد د آدم علیه السلام بچي، نو دا خبرم ذهن کې یاد ساتئ چې د آدم علیه السلام بچي چې الله کلا هغه وجود تراوسته، وجود اعلان راوستي د آدم علیه السلام د ملانا الله هغه بچی پیدا کړل د خپل قدرت په خیل اسراخ کودو سره. کم یو بچی چې بر قیامت دوره پورې پیدا کی او جنتی ره، او بیا الله تعالی د خپل قدرت غس لاس د آدم علیه السلام په پشت او په ملا باندې راخ کودو. د دین هغه بچی پیدا کړل الله تعالی کم چې د قیامت دوره پورې پیدا کی او د جهنميان دي. هم دې دوه قسم خلکو ته جهنميان او جنتیانو ته الله یو خطاب فرمایو. هغه خطاب دا چې الستو بربکم زستاسو رب نیما دې ټول ورته आवाज کړو بلا ته زمونږ رب. دلته پته ولګیرا علوم بنیادی شعر کم چې موږ له مدرسې را کوي ځکه آدم علیه السلام تر ټولو نه اول علوم ورکړی شول، او بیا د آدم علیه السلام بچول الله وجود نه ورکړي چې عالم ارواح کې الله تعالی دیول علوم ورکړل چې الستو بربکم زستاسو رب نیم. وستاو زین ته یو اهم خبر راځي چې دا الستو بربکم خو علوم نری، دا خود آدم علیه السلام د بچو د ارواحونه تپوس کول له سوال کول له زم دا علوم دي چې الله دی ول ورکړل. ځکه علوم چې یو استاد خپل شاګرد لور کې نو دا استاد پاره کې بیا د امتحان علی نو چې کله په یو فن کې امتحان علی درې خبره دا دلیلی چې دغه فن چې کم دی نو دی استاد بچی ته خول لري د علم خول ځکه خو ورته سوال راوس کنه کله چې دا انسان وفاشي او د قبر طرف ته چې کم دی نو ورسی قبر کې ټول ناول چې دنه کم تپوس کی نو هغه تپوس دار چې مر ربک استار رب سوکته وسدل ته کې مر ربک ردنا ولنه سوال په قبر کې کی وسخب الله تعالی د علم دل ور کړی کنه زګه خو به ترل ته قبر کې تپوس کی وسم ربک استار رب سوکته د علم الله کم زی ور کړو دا عالم ارواح کې چالستو بربکم زستا سرب نیما پته ولګیرا چې آدم علیه السلام لره ټول ناولنه علم الله ورکو بیا د آدم د بچی د وجود نمخ کې د انسان روح له الله تعالی د علم ورکو او بیا تاسو دنیا کې غتلې دي کله چې یو ماشوم بچي هغه دنیا تراشه او د پیدا شي د لره ټول نه اول چې دینو د علم ورکړي کی د خوراک نمخ کې د علم ورکړي کی د لباس نمخ کې د علم ورکړي کی زګر د ماشوم بچي چې پیدا شي په هغه بچي باندې تاسو کپڑا ور واچوي او دا خپل جماعت امام لوي سي چې دا ماشوم بچي بیګا پیدا شي یا اوس پیدا شو دته وخت کې اذان وکا هغه ماشوم بچي ته په وخت کې امام یا بل داسې بزرگ اذان وکي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا الله د بڑای او د عظمت تعلیم دی ماشوم بچي له ټولو ناول ورکی اشهد ان لا اله الا الله د توحید تعلیم دی ماشوم بچي له اول په وخت کې ورکی اشهد ان محمد رسول الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت تعلیم د ټولو ناول دی بچي له ورکی حي على الصلاه د عبادت او تعلیم د ټولو ناول ماشوم بچی لور کی حي على الفلاح د کامیابی تعلیم دی ماشوم بچی لور کی الله اکبر بیا د الله د بڑے او د عظمت تعلیم ورکی لا اله الا الله بیا د توحید تعلیم ورکی ذکر ال ټولو نه اهمو نو د ټولو نه اول چې انسان پیدا شي نو د تغوک کې چې کم نه تعلیم ورکړي شي غزوک کې د بیا تعلیم ورکړي شي د اقامت په شکل کې د دین معلومه ده شو چې دا دینی مدرسې کم علوم لرا کوي دا د انسان د پاره او لوی اهمیت لري دا د انسان د زندګۍ یو بنیادی سیز ده نن موږ تر مدارس پته ولګیرا چې دا څومره یو اهم کردار موږ لچرینو دارا کوي خو څومره چې مدارس اهم دي نو دومره زموږ زیات غفلت د دین لري او یو اهم کردار د دینی مدرسو بل دا وګورئ چې تاسو کله ورشي یو وکیل ته تراوي چې زماره او کسره س جګړه په خشوي د رزمکه تنازعات زمونږه یا بل داسې جګړه ده وکیل وای اول فی صداقه بیا به ورست ستاره پار زو وکالت کومه تورالی یو ډاکټر له یو طبيب لا هغه تروي چې ز بیماری ما زماره بیماری علاج کول پکار دي و علاج یو چټي روالا کم یو کس چې تعالی چټي درکې هغه له چې کم دینو 800 یا 1000 روپۍ فیس بادا کې داغه نه اخوا بیا زما سره خبرې کوا داغه نه مخ کې و زما سره خبرې نه کې کم یو انسان له چې تورزه نو د اول ستانه پیسو مطالبه کوي داغه نه اخوا بیا ستا کار چیرې نو دا کوي الحمدلله تاسو جامعات ته مدارس طرف تور شي
تاسو ته به هلته کې یو کمره په نظر باندې راشي، هغې کې به یې له پاسه لیکلي چې دارالافتا ستا د ځمکې مسله ده، ستا د طلاقو مسله ده، نن سبا دا ډېرې، ستا د رضاعت مسله ده، ستا نور داسې مسایل دي. هغه دارالافتا په ګیټ باندې به ته راسې څوک ونی نه، د هغه مخکې چې کوم دی نو فارمونه پراته دي او تا ته وایي نوم دې وایه 1000 روپۍ پیس راکړه، بیا مفتي صاحب له ورشې، هلته به تا ته راسې څوک په نظر باندې نه راځي، ته ډایرکټ ورشې مخکې کېناستې، وایه چې سري طالب ته والا دله اوبه راوړه، شربت راوړه، په ده باندې چای وڅکوه، د هغې نه پس بیا تپوس کوې چې څه مسله ده، د هغې نه وروسته بیا ته مسله بیان کړې، هغه تاله جواب درکړي او ستا سره د ګیټه پورې راوم شي، ستا سره چې نو غاړه میلاو کړي او بیا تا رخصت کړي، دا زما نمبر دی پرې باندې بیا هغه رابطه زما سره کوه که څه مسله وه. دا الحمدلله دینی مدرسې هغه تا ته فری بالکل چې کوم دی هغه علم مهیا کوي، کم چې ستا لپاره هغه بنیادي څیز دی علوم. الحمدلله دا د دینی مدرسو کردار دی چې ما ستاسو مخکې هغه بیان که څومره چې دینی مدرسې اهم دي، دومره زمونږ د هغې نه چیرې نو زیات غفلت دی. نو دا دینی مدرسې د الله یو لوی نعمت دی. کوم ځای چې مسلمانې دینی مدرسه وي، کوم ځای چې دینی مدرسه وي، هلته به اسلام او مسلماني چیرې نو دا موجود وي. بهر کې دا یو اهم څیز دی، دا د خپل سر تاجونه وګڼئ، د ځان لپاره لوی غنیمت وګڼئ. کله کله راځئ دې ماشومانو تماشې لپاره استادان ډېر زیات خوشحالېږي، د خپل بچي تپوس کوه په دې دیني مدرسه کې زما بچی په ټیم سبق له راځي او که نه راځي، دغه شانتې راځه د دې استاد سره کښېنه، خپل مالی او جاني قرباني دې مدرسو سره کوه، د دې استاد په سر باندې د شفقت لاس راکاږه، د ده د مخکې ده ته دعا کوه چې زما بچي ته ته ناست دی، زما د بچي مستقبل چې کوم دی نو دا ته صحیح کې. ځکه اسکندر نه ارسطو نه چا تپوس وکړو، وی د اسکندر نه وی ستا استاد ارسطو، د دغې ارسطو دومره ته خیال ساتي چې زین هم په معاشره کې دومره د خپل پلار خیال نه ساتي لکه څنګه چې د دې خپل استاد ارسطو زیات خیال ساتي. اسکندر عجیبه جواب ورکړ، جواب یې ورله دا ورکړو، وی زه یو اصول ستا مخکې ږدمه، په هغې باندې ته سوچ وکړه او بیا ما ته دا ووایه چې زه پلار له ډېره زیاده ترجیح ورکم که دې استاد له زیاده ترجیح ورکم. ګوره زما روح په عالم ارواح کې بر اسمانونو کې د فتنو ذهنو ته نو راکوشوی، د دې پلار د وجې نه زما روح دنیا ته راکوشو، اوس د دې دنیا باندې زما استاد زما په دې روح باندې محنت کوي چې یو ځل بیا زه دا روح د جنت طرف ته ورولېږم. نو استاد چې کوم دی زما روحاني تربیت کوي، پلار زما جسمانی تربیت کوي. انسان د دوه څیزونو نه مرکب دی، د جسم او د روح نه، د ټولو نه اعلی دا روح دی. ځکه دغه جسم نه یو یختوم نه نیمګړی شوی، بیا هم چې کوم دی نو خلک ورته زید نه وایي بلکې مړی ورته وایي کله چې د روح پرواز وکړو او کله چې د دې انسان سره روح شته، د ده خپه کټ شو، د ده لاس کټ شو، د ده نه اندامونه کټ شو، خو روح پکې بیا هم دی. بیا ورته څوک مرده نه وایي، بیا څوک د خوا نه لرې نه تښتي بلکې بیا هم هغه زید دی څنګه چې د روغو اندامونو سره زید و. نو د دې نه پته ولګي روح د ټولو نه اعلی دی. اوس ته یې سوچ وکړه چې کم یو انسان زما جسمانی تربیت کوي، کم یو انسان زما روحاني تربیت کوي، زه زیاته ترجیح کم یو له ورکم. هغه بالکل پر خپل کردار کې ته صحیح چې ته خپل استاد ډېره زیاته ترجیح ورکې. نو دا ماشومان دا ستاسو چې کوم دی دا استادان ستاسو د ماشومانو روحاني تربیت کوي، دی ورته ستا حقونه ښیي، د دې پلار سره به څنګه میلاویږي، دی ورته ستا حقونه ښیي، د مور مخکې به څنګه ناسته کې، خوراک په څه طریقې سره کې، د مشر سره په لار باندې روانې څنګه روانې. دغه شانتې نور چې کوم دی نو ستا د ماشوم هغه اخلاقي تربیت کوي، معاشري اصول ورته ښیي. دغه شانتې چې کوم دی د ایمانی تربیت کوي چې دا ماشوم بچی جنت ته څنګه لاړ شي. نو دا زموږ او ستاسو د سر تاجونه دي. د دیني مدرسو ته کله کله راځئ، د دې سره خپل تعاون چې کوم دی نو جاري ساتئ. الله دا دیني مدرسې په هر یو دور کې یوې علاقې له ورکوي. زه اکثرو بیاناتو کې دا خبره کوم، تاسو د خپلو علماو نه کتابونه طلب کوئ. یاره استاد یې ته را کتاب خپل راکړه، د هغې مصنف ته وګوره کم زاړه کتابونه چې دي، تاسو بخاري وګورئ یا نور داسې کتابونه وګورئ، نو تاسو ته به د مصنف نوم په نظر باندې راشي. د دې استاد کمرې ته ورشه، کمره کې به د کتابونه پرته راواله، هغې باندې د مصنف نوم سره به بخاري لیکلی، د هغې د مصنف نوم سره به سمرقندي لیکلی، د هغې د مصنف د نوم سره به نیشاپوري لیکلی، نیسابوري. بیا ته
دې خبرې ته سوچ وکړه چې واقعي دا علوم د هغه علاقو نه مونږ طرف ته منتقل شوي دي. زمونږ خلک پر علومو د اصول دپاره هغه علاقو طرف ته تلل، نن هغه علاقو طرف ته نه ځي بلکې د هغه علاقو خلک دې علاقو طرف ته راځي علوم حاصلوي. د دې وجه سره هغه خلکو چې تر څو پورې د دیني مدرسو خیال ساتو، د علماو خیال ساتو، د طلباو خیال ساتو، تر هغه وخته پورې الله علوم هغه دینی مدرسې هلته قایم او دایم ساتلې وي. خو کله چې هلته کې توهین شروع شو، دینی مدرسو ته خلکو بد شروع کړل، علماو توهین او سپکاوی شروع شو، د طلباو توهین او سپکاوی شروع کو، الله د هغه ځین علوم واغستل، د هغې مدرسو کې سینماګانې قایم شي، هغې کې ګودامونه قایم شل، هغې کې شرابخانې جوړې شي، هغه دینی مدرسې هغه مصر طرف ته منتقل شي جامعة الازهر په شکل کې، تر څو پورې هلته د علم عزت و الله هلته برقرار ساتو. هلته چې توهین شروع شو، حکومت په خپله مرضي باندې استادان برتي کول، پینټ شرټ کې ملبوس کس ټای اچوله، بخاري ته مخکې ناست دی، خوله کې سګرټ دی، قال رسول الله، او بیا بخاري شریف باندې لوګیا ورپوکي. د هغه ځای نه الله علوم منتقل کړل دیوبند او دغه شان دی پاکستان ته. هندوستان او پاکستان کې الله تعالی د علم مرکزونه وګرځول. نن الحمدلله د کراچۍ یوې جامعې ته تاسو ورشئ. زه تیر کال تللی وم، بیا شپې روان وم، یوه جامعه مشهوره د هغې په خوا باندې تېرېدم چې ورالم، د هغې دارالحدیث ته زه ورالم. دارالحدیث کې ما دننه وکتل مختلف خلک ناسو، یو طالب علم زما خواله راغی او اردو وغیره څه نه ورته عربۍ کې خبرې شروع کړې. ما یې د کوم ځای نه یې؟ وایي زه بنګالی یم، دغه یم، ملیشیا یم. او بیا ترې ما تپوس وکړو، ما یې دلته ستاسو دارالحدیث کې څو کسان دي؟ وایي 150 کسان یو موږ، او هغه 150 کسان تقریبا د 60-70 ممالکو نه دلته کې راغونډ شوي دي، مختلفو ملکونو نه. نن الحمدلله پوره دنیا کې چې کوم دی نو هغه عالم دا تکړه عالم تصور کیږي چې هغه سره د پاکستان د مدرسې ډیګري د دې سند ورسره د دې نه بل اندازه تاسو ولګېده چې الحمدلله زمونږ د مدرسو کردار په پوره دنیا کې چې کوم دی نو خور دی، او زمونږ د مدرسو د کردار د وجې نه په پوره دنیا کې چې کوم دی زمونږ سفیران موجود دي. ځکه د بهر ملک نه یو طالب علم دلته سبق حاصل کی، هغه زمونږ د ملک لپاره مستقل یو سفیري، هغه زمونږ د ملک التر چا بد نشي برداشت کولی. وایي د هغه ځای نه الله مال علوم را کړي دي، بنیادي څیزې مال چې کوم دی نو د هغه ځای نه را کړی دی. تاسو وګورئ ستاسو د ملک یونیورسټانې، زمونږ په دې ملک کې کالجونه دي، دلته چې ماشوم کله سبق حاصل کی د اعلی تعلیم دپاره د که ډاکټر جوړیږي، اعلی ډګري حاصلول غواړي، د چینا ته ځي یا رشیا ته ځي یا نور ممالکو طرف ته ځي، د دې نه پته ولګېده چې دلته کې ته اعلی تعلیم نشي ورکولی. او الحمدلله ستاسو یو روپۍ چې دې مدرسې لره صدقې او د زکات په نوم باندې تاسو ورکوئ، تاسو چې کوم دی د خپل سر صدقات ورکوئ، د خپل پټوشه دې مدارسو له راوړئ، هغه تاسو تر علما خوی شي چې دا ستا هغه یو روپۍ ده، هغه صدقه او زکات دی چې نن الحمدلله پوره دنیا کې زما د مدرسې نوم دی. زما د پاکستان په بجټ کې چې کوم دی زما د مدرسې یو روپۍ نشته، دا ستا هغه زکات او صدقات دی چې هغې ثبوت درله زه در کوم چې پوره دنیا کې به تکړه عالم چې کوم دی نو هغه حسابېږي. کم چې د پاکستان په مدارسو کې تعلیم حاصل کړی الحمدلله ټولې دنیا نه طلبا راځي او دلته سبقونه حاصلوي. دا زمونږ خصوصا د پاکستان د مدرسو هغه کردار دی. نو دا د الله نعمت دی، د دې نعمت شکریه ادا کوي. خدا نه خواسته که چېرته د دې نعمت شکریه مونږ ادا نه کړه، ما وایي د سمرقند بخارا نه الله مدارس واغستل، هغه د مصر نه دل طرف ته را منتقل کړل. که مونږ د دې بېقدري شروع کړه، الله به د دې ځای نه والي روس طرف ته به بیا ویسي، الله به چینا ته چې کوم دی نو بیا ویسي، هلته به د خپلو علومو دفاع کوي، هلته به د قرآن حفاظت چې کوم دی نو کوي. خو موږ او تاسو به د دې نه محرومه شو. نو لہذا خبره ما دې پورې کوله. نن که ستاسو دا مدرسه نه وی، والله عالم چې دا ماشومان بل ځای ته سبق له تلل او که نه تلل، نن که دا مدرسه نه وی، دا تقاریر به دلته کې نه و، د دې علماو راتګ به نه و چې د دې علماو دې مخونو ته کتل، دا هم ستاسو لپاره ثواب دی. نن به دا محفل چې کوم دی نو دلته نه و، نن چې موږ او تاسو را جمع کړي وو، دا مونږ قال الله او قال رسول اورو، دلته کې دا علما مونږ ته مخامخ ناست دي. دا صرف او صرف د دې مدرسو
برکات ته او بیا تاسو نه په نظر باندې ناراضي د الله رسول فرمایي چې داسې محفلونو ته د اسمان فرشتي او مازریږي نن د اسمان فرشتي زموږ او تاسو سره دلته کې ناستري موږ او تاسو ته په نظر باندې ناراضي ځکه چې هغه اجسام نه لري لہذا دغه فرشتو دا مجلس دا که زموږ نن نصیب شو دا د مدرسې د برکت نصیب شو نه دا دینی مدرسې درې شکریا ادا کوي درې دا قرآن او استادان دا خپل سر تاجونه چې کم دین وګڼي درې طلبه او خیال ساتي الله دې پر اوسو خبرو موږ لا د عمل کولو توفیق راکړي الله دې دا علماو د سر دا سوري په موږ باندې همیشه لپاره لري دا دینی مدرسې همیشه لپاره الله دلته قائم او دایم ساتي او داسې مجالس او محفلونه لري الله تعالی همیشه لپاره موږ لرا کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.